पारा नंबर 19 सूरतुल फुरकान आयत नंबर 68 सफ़ा 582 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين أو كم خلقت لا يدعون نبلي مع الله لا تعالى سرا إلها آخر بل معبود ولا يقتلون أو نوجني النفس التي هغى إنسان حرم الله حرام كري الله تعالى إلا بالحق مگر بحقا ولا يسنون أو بدكارين كي ومن يفعل ذلك او سوک چوکی دا کارونا یلقا اثاما نقوبا ممی سزا دا گناہ دا دی یضاعف له جوچن بورکریشی دتا العذاب عذاب یوم القیامت او رز قیامت ویخلد او حغب همیشوی فیه باغیکی مهانا ذلیل شوی الا من تابا مگر چاچ توبو کا وآمن او ایمان روڑو وعمل او عملیوکو عملا صالحا عمل نیک فاولائک فسمدا خلقتی يبدل الله يبدل بك الله تعالى سيئاتهم بديد دي حسنات فنيكو سرا وكان الله ودي الله تعالى غفورا رحيما بخنك مهربانا ومن تاب او سوق چيتو بكوي وعمل صالحا او عمل كينيكا فإنه يتوب بس بشكا هغا رجوكي إلى الله الله طرفتا متابا ورجوك ولسرا بسم الله الرحمن الرحيم مخكني آياتنا مباركونا دا الله تبارك وتعالى دا محبوب بندگانو صفات اغا شروع شویدی او په هغه کې شپږ صفات تفصیلا اغا ذکر شو نن الله تبارک وتعالى په دې موجوده آیاتونو مبارکو کې چې اوس مونږه تلاوت کا په دې کې الله تبارک وتعالى د مؤمنانو وم اتم او نهم صفات اغا ذکر کوي یعنی درې صفات اغا بنن واضح کیږي شپږ صفات اغا مخکې ذکر شو وم صفات اغا داده چې والذین لا يدعون مع الله الها آخر دا الله تبارک وتعالى سرا دی بل معبود او بل شریک اغا نه جوړي دا یو اصولی او دا قاعده مسله ده چې دغه مؤمنان دا الله تبارک وتعالى سرا په عباداتو کې په صفاتو کې په ذات کې الله تعالی سره هیڅ کم نه شریک کوي کما درجه او کم مقام چې دی د الله تعالی ذات ته ورکوي
نو دی دا هیڅ چاته دا درجه نه ورکوي سر ټیټول سجده کول دا صرف دی د الله تبارک وتعالی ذات ته کوي د الله نه علاوه بل چاته سجده کول دا حرام او ناجایز دی نو مؤمنان خلق د الله محبوب خلق د الله نه علاوه بل چاته هغه سجده نه کوي صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین هغه فارس ته تللیو هلته یو بادشاه هغه ته به خلقو سجده کوله کله چې دی د هغه ځای نه واپس راله نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ووی چې جی هلته خو یو بادشاه و خلقو به ورته سجده کوله که تاسو اجازت کوئ نو مونږ به هم تاسو ته سجده کوو دا د صحابه کرامو د نبی علیه الصلاة والسلام سره انتهایی محبت نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې ستاسو محبت په خپل ځای باندې خو که انسان ته سجده کول جایز وي نو ما به ښځې ته حکم کړی وی چې خپل خاوند ته د سجده وکړي لیکن انسان ته سجده کول دا حرام دی انسان ته به سجده نه کوي جمدی انسان ته سجده نشي کولی نو مړ انسان ته به څنګه سجده وکړي نن ډېر زیات کمعقل قبرونو ته په سجده باندې پراته دي نو چې جمدی ته سجده نشي کولی نو مړ ته به چې کوم دی نو څنګه هغه سجده کوي د دې وجې نه انسان ته که سجده وکړه نو په دې سره انسان د ایمان د دایرې نه وځي